نن سبا اوس امتحانات شوي دي، یو مسله بله راپېښه شوې ده. ماشومان ډېر زیات پریشانه دي، پلاران هم پریشانه دي. بعضې علاقو کې ماشومانو خودکشیانې وکړلې. وجه څه ده چې کور ته راشي پلار ورته وایي ته ډېر بې غیرت یې، بعضې پکې کنځلې هم کوي دلې فلانې ډینګرې د پلاني لوریانې پاس شوې او ته چې کوم د اجړاګانو امتحان ورکړه هغه پاس شو، ته خو د اجړاګانو نه هم کم شو او خوښه دې نه ده لکۍ دې وشوه او زه خو دې په قام کې وشرمولم. نو دا خبرې په خپل ځای صحیح دي چې هغه پیل شي نو مور او پلار سترګې خړېږي، خو عزتمندو د نقصان بقدر به غوسه کې یو نقصان څومره شوي هغه نه غوسې کوه که اوس پیلۍ ماته شو ښځه دې طلاقه کړه نو دا تا څه کار د دکان یو بلب خراب شو او ته دومره درز وکړو چې وروره درې څلور تاونه هم دې وسوځول نو څه خیر دې وکړو. نو بهرحال عزتمندو ماشومانو له تسلي ورکول پکار دي. بل دا د یو ماشوم چې فیل کېږي دا یاد لره دی کې د درې څلورو کسانو وجه یو د استاد کار وي. استاد ته ماشوم فیل شو هغه وایي وروره د پلار د طرف نه ورپسې دغه نشته زور نشته بھئی نیم زور خو استاد دی نو ته خو نیم زور ولګوه کم از کم 50% نمبر یې خو چې اخیستی وی که نه ته به څه کې سړي خو 50 هم نه دي اخیستي که نه 10 نمبر یې اخیستي 15 نمبر یې اخیستي نو چې ته نیم زور ستا نیم د والدینو نو زه ته نیم زور وکړه نو کم از کم چې سړي خو 50 نمبر یې والی که نه نو 50 نمبر باندې پاس کېږي سړی 33 نه چې د زیاتې نمبر یې پاس نو زه خیر دی نمبر یې د کمې وی زما هغه نمبر یې د کټ کړه نو ته خو خپله خواري وکړه که نه. دغه رنګ عزتمندو پلار را لګي دغه ته وایي زما زوی خو صرف 60 نمبر یې واخیستی هغه وایي وروره 50% زما نیمه خواري د ما کړي دي اوس هم لس پې زیات یې اخیستي شکر وباسه او دا 50% ستا خواري د تا ورسره نه ده کړې ځکه د نیمې نه زیاته ورځ دا تا سره وي ما سره 4 ګنټې او باقي 20 ګنټې دا تا سره وي نو زه خو یې ذمهوار نه یم. زمونږ ورته یاد کړو ته یې واپس چې کوم دی یا دوکان کې کښېنې یا ټوله ورځ ګرځي بد ګرځي تا ورته چېرته ویلي دي چېرته یي نو د دې وجې نه دغه رنګ عزتمندو چې انعام که مالک علي نو بس هغه بیا د هغه خپله خواري پاس کولی مور شي پلار شي استاد شي انعامونه پې په زور نشي اخیستی نو چې کله د دې هلک خپل شوکو سره ملګری شي نو بس بیا دا انعام یافته شي پوزیشن والي نو د دریو کسانو خوشخبري او دغه رنګ عزتمندو بعض وخت کې استادان دي زمونږ د سکولونو عام سکولونو کې استادان هم ډېرې کنځلې او ردې بدې کوي د سړي چې کوم دی دغه کوي هغه انکریج دغه کوي حوصله ماتوي حوصله نه دي ماتول پکار نو بعضې کسان ډېر نقصاني شي. بل دا د عزتمندو دا یاد لرئ کوم ماشوم چې په سکول کې نه پاس کېږي نو سکول خو څه فرض نه دی که نه چې ټول کسان دي ساینسدانان شي ټول کسان ساینسدانان جوړېدی شي ټول کسان ډاکټران جوړېدی شي ښه که ټول شي نو دا دکانداري به څوک کوي دا کپړې به څوک خرڅوي دا کلول کورخې به څوک خرڅوي د دنیا دا نظام کوم چلول دي که نو دې وجې نه عزتمندو یو هلک فیل شو حفظ نشي کولی قطعا په حفظ مه کوه. زمونږ چې کوم غټې مدرسې دي هغه هلک نه شروع کې ټیسټ کوي یو رکو له ورکړي دا یاده کړه چې 10 منټه کې یادولی شي 15 منټه کوي دا حفظ پې کوو چې دې نشي یادولی زوی دې بوزه وروره یا به بیا دلته استاد والی هلته هلک پکې مړ شو یا به چې کوم دی بیا پټېږي د سکول نه او یا به چې کوم دی وخت بیا ضایع شي 4 کاله 15 کاله به تېر کړي 10 کاله به تېر کړي او حفظ به نو وخت یې ولې ضایع کړې د دې په ځای په علم وکړه د دې په ځای ورته دکانداري زده کړه. نو کم هلک چې سبق نه وایي په 4 5 کې پاسه وایي به دا 4 کاله ډېر دي که نه چې ضایع شو وایي راځه بچیا خو داسې ورته مه وایي چې ته بېکار یې وایي مړه دا سکول والا ستا په قدر نه پوهېږي ته راځه یو دکاندار دی هغه ستا په قدر پوهېږي داسې ورته مه وایي چې ته بېکار یې ځکه بیا دکان ته نه راځي وایي یو دکاندار دی که نه هغه ته ستا په شان سړی پکار دی دې سکول والا ستا قدر ونه کو او دې بورډ والا ستا قدر ونه کو یو 10 نمبر هم دله در نه کړې قدر نشته ستا چا سره راځه زه دې په قدر پوهېږم او دلته یې ښه مزېدار مستري سره کښېنوه چې مازدیګر راځي دا پوزې هم تورئ او دا لاسونه هم توري او چې ښه شی هم خوري چې هغه هم دا تور تور دی خولې ته ورولي چې یو څو ورځې ګریس دې کولمو ته لاړ شي او دا کولمې ښه مزېدار غوړې شي او بیا پلار پلاره زما دې توبۍ او زه به بیا چې کوم دی سکول ویم مدرسه به ویم بیا راوله خیر دی که نه راځي بچیا دې کې هېڅ نشته دی غټ غټ انجینرانو لاسونه خړ پړي
ښه مزېدارې پیسې به دله وګټي. یاره چې یو خر پیسې ګټي نو دا خو انسان دی، دا بیا ولې نه ګټي؟ چې یو خر 2 منه بوج وړي نو زه خیر دی دا خر نه دی نو دا د 1 من وړي. خو یوې بچی ورته د خر نه خو کمزوری نه که نه، نه 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 لالا دی تکړه دی. وی بس بیا راځه خر چې 8 ګنټې کار کوي غریب پې صرف د 200 روپو ګیا پې خوري، بس 200 روپۍ ګیا. انشاءالله دا چې کمزوری وي 1500 روپۍ ولا خلک ورکوي، به ډېر شی دی. ښه مزېدار ورته 1500 روپۍ دي او دا تې اله او دا جمع کوه او په دې باندې خپل کور چلاوه. نو په ټولو کسانو باندې سبقونه مه وایې. هر کس کابل نه میرا، دا فرزیبانان وایي و یار سړی کابل ته نشي تللی، نو دا د کابل ته نه ځي، دا د کبلو کې ښه دی، همدې کبلو کې د خاورو کې پروت دی. نو دا یاد لري خو خپل بچی مه ضایع کوه په دغه باندې د ښځو په شان باندې تانې وله مه ورکوه بې غیرته د هېڅ نه د خلکو جینکۍ بره شوې او جینکو ته دې وشرمولي. د دې قیصو ضرورت نشته دی. ځان نه ته ښځه مه جوړوه، پواړه پودړه ښځه چې صرف خیرې کوي او صرف دغه کوي، دا مه کوه. بس سړی د لاس نه ونیسه دوکان ته راوله، کیسه ختمه. نو انشاءالله او کنی او چې کوم کس فیل شوي یم پروا مه کوئ، سکول کې پیل شوی دی کالج کې پروا مه کوئ. یو د تسلۍ خبره درته کوم، سعودي عرب ته لاړ شه، امریکې ته لاړ شه او دوبۍ ته لاړ شه او سعودي عرب ته چې لاړې 2 کاله پس چې راځي پیل ورته خلکو ویلې بې غیرته لاړو، به چې راځي وایي حاجي صاحب را روان دی. نور څه چې څه فیصله هم کېږي وایي یو 6 میاشتې چې صبر وکړي، حاجي صاحب چې راشي هغه سره به مشوره کوو بیا به دا کار کوو. لاړې د خر نه حاجي جوړ شو، د بې غیرته نه حاجي جوړ شو. لکه دا کاروبار یو عبادت دی، دا عزتمندو او دا پیغمبري یو عزتمندو صلاحیت دی. نو چې تا کې الله دا پیدا کو، ما خو د ګپ شپ انداز کې درته وویل، خو دا حقیقي خبره ده. ډېر تعلیم یافته خلک کاروبارینو سره نوکرانی او ډېر بې تعلیمه خلک تعلیم یافتو سره نوکرانی. نو بس اصل خواري او محنت دی. نو یو د استاد له پکار دی چې خپل ماشوم سره خواري کوي. زموږ سکولونو کې څه چې یو هلک شروع کړي 50 والا سټوډنټان وایي موږ په خپله داسې وال خوړلی دي. ښه مشهور سکول کې ټول هلکان دی وال وایي شور دی. دا نور ملکونو کې نشته. دغه رنګې بعضې قاریان هم داسې کوي چې یو هلک شروع کړي به شور دی کلاس کې ټول وایي. ولا تاسو زموږ مقتدیان یې سوچ وکړه او یو سړي ورانې وکړو موږ تاسو ټولو ته خبر وکړو ممبر نه دې سړی کوزوي وایي ضرور ستا خو دماغ خراب شوي دي ګرمي ده مولوي صاحب به یې ځان له د دې وجې نه چې څوک ورانې وکړي همغه سړي ته به خبره کې هغه اندازې سره به کې ترتیب سره. یو ماشوم هغه سبق نه ویلو، بعضې کسان یې باچا دي، بعض استادان وایي دا باچا دی شاته کښېنئ. باچا مطلب لبلبو پیس کې نه دی، نومونه بادشاه کې چې خفه نه شي سړی. نو بهرحال عزتمند یو استاد و هغه ډېر قوي و. هغه سوچ وکړو چې دا هلک غریب ورځ په ورځ شاته کېږي، شاته لاړې. هغه داسې چل وکړو چې د دې هلک له حوصله ورکول پکار دي. هغه ته یې بچه ته ولې سوال جواب وایي نه یادېږي او یېرېږم. ویل داسې چل وکړه یو سوال یې ورته یاد کړو، دا سوال یاد کړه سبا به د خلکو مخکې تپوس وکړم زه یې درته یادومه. دا یې جواب شو، خواري ورسره وکړه جواب ورته یاد شو. د دې نه مخکې یو ورځ پاس او هلکه دا سوال چاله ورځي ته وایي ته ووایه. دا غریب پاسې ټول دغه پلانې پاس او باچا به خاورې جواب ورکړي. غریب دغه شو. بل ورځ ورته هغه جواب زده کړو چې بل ورځ استاد سوال وکړو جواب چاله ورځي دا پاسېدو. ټول وایي باچا ته دې خیال شه د جواب صحیح ورکړو. خلکو سترګې بلکل خړې شوې، چا چې خندلي وي د هغه سترګې خړې شوې. استاد یې هم لیدله هر چا کې ګورې حوصله وي او سړی تکړه کېدی شي، سړی تکړه شو. بهرحال بل ورځ ورته بیا سوال وښودو. یو څو ورځې چې کوم سوال دله یې خوند ورکړو چې هلکه دا خو ډېر اسان کار دی، یو 15 منټه کښېنه او سوال یاد کا او پاسېږه. ټولو ته یې ماشاءالله شابسې افرین. چېرته ولې چا شابسې نه ورکړې غریب له، چې ته چا ولې حوصله نه ورکړې. نو بس وروره بیا به چې کله سوال وشو استاد به ورته نه زده کړی ده، به مخکې نه زده کړی و. سوچ بیا کوو چې نه به پوهېدو بل ټیچر له به لاړې، بل ټیچر له ځان ته به ویلې چې سبا بیا پاسېږم او هلکان راته تاړیانې وایي چې شابسې لاړو تکړه شو. استادان له داسې پکاري. زموږ استادان دي وروره په وړه خبره باندې بعض وخت کار وایي. یو ماشوم ته استاد وایي حساب سوال یې ورته زده کول، نو سیوان یې لاس کې نیولي و، یو سیو دې لاس کې نیولي و بل سیو دې لاس کې سیب اپل. وایي بچیا یو سیو دا دی یو سیو دا دی دا څو شو؟ خو داسې سوال یې ترې ونه کړو. ورته وایي بچیا تا سره څو سیوان شو؟ سیوان یې وله ورکړو.
هغه لاس کې ونیو، کل دته ګوري کل دته ګوري، وایي جي ما سره 3 سیوان شو. خدای دې غرقه یو او یو دوم نشي شمارلی. بیا ورته 100 سیوان شو، وایي جي 3 سیوان دي ما سره. بس سړی ووالو، یو 3 چوکۍ چې ووالو، 2 چوکۍ چې ووالو، وایي دا څو چوکۍ مې ووالې؟ وایي جي 2 چوکۍ. وایي 2 چوکۍ شمارلی شي، 2 سیوان نشي شمارلی. هغه ورته ویل استاد جي تا ماته داسې نه ویلې چې دا زما دا 100 سیوان دي، تا ویلې چې تا سره 100 سیوان دي، نو ما سره 3 سیوان دي. وایي 3 کم دي؟ وایي جي یو را سره بسته کې پروت دی، مور راله را کړی دی. نو خبره د هغه صحیح وه که نه؟ استاد ته سوال کړی تا سره 100 سیوان دي، نو هغه سره 3 و که نه؟ او ورور ویې والو غریب. دا استادان دي د دې